نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معززو، ویلنټاین ډے دا څه شی دی او اسلام د دغه ورځ د مناوهلو اجازت ورکوي؟ شریعت د دغه ورځې د مناوهلو اجازت ورکوي که نه ورکوي؟ اسلام د دې متعلق څه وضاحت دی او د اسلام څه احکامات دي؟ نو معززو، ویلنټاین ډے چې دی دا د کفارو یو تهوار دی، د هغوی یو رسم او یو رواج دی. د مسلمانانو دپاره په دې کې هېڅ حصه نشته دی. هغه خلک زموږ اسلام نه مني، نو موږ دپاره هېڅ جواز نشته دی چې موږ د دغه خلکو یو تهوار خپل کړو او په دې کې موږ حصه واخلو او د هغوی سره موږ خپل مشابهت اختیار کړو، د هغوی سره ملګرتیا وکړو، په دغه ورځ باندې موږ او تاسو هم پروګرامونه جوړ کړو او لکه څنګه چې په دغه ورځ باندې هغوی یو خپل خاص اختر مناوهي او په دغه ورځ باندې هغوی چې کوم دی نو هلک جنۍ له ګلونه ورکوي او جنۍ هلکان له ګلونه ورکوي او دا په مختلف فارقونو کې او مختلف محافلو کې. نو د دې موږ ته شریعت هېڅ قسمه اجازت نه دی راکړی. ګورئ، قرآن کریم کې خدای پاک فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. هغه کسان چې هغه په اسلام او په مؤمنانو مسلمانانو کې فحاشي خوري، بې حیایي خوري، بې پردګي خوري، نو د دغه خلکو د پاره عذاب علیم، دردناک عذاب دی. الله جل جلاله فرمایي فی الدنیا والآخره، په دنیا کې هم په آخرت کې هم. په مؤمنانو په معاشره کې، د مسلمانانو په معاشره کې او د اسلامي ملک کې او په یو اسلامي ماحول کې چې څوک دغه بې حیایي او دغه د کفارو یو تهوار او دغه بې پردګي او دغه فحاشي خوري، د دغه خلکو ته الله جل جلاله اعلان فرمایلی دی چې لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. دوی دپاره په دنیا او په آخرت کې عذاب دی، سخت عذابونه به یې، دردناک عذابونه یې د دوی دپاره. او چونکې امر بالمعروف نهی عن المنکر خو د دې امت ذریعه ده، د دې علماو دا فرض دي، نو دا مې وغوښتل چې موږ هم دا خپل فرض چې دی نو دا ادا کړو او خپل دارونه د اسلام متعلق د دغه احکاماتو نه خبر کړو چې ګوره د ویلنټاین ډے هېڅ حقیقت نشته دی. د دې اصل مقصد د کفارو د مسلمانانو په زړونو کې خپل سوچ داخلول دي او په مسلمانانو کې او په مؤمنانو کې بې حیایي او فحاشي بې پردګي د دې خورول دي. داسې نه چې اسلام د دې خلاف دی چې ته چاله ګلونه مه ورکوه یا د اسلام د ګلونو خلاف دی، نه، ته ګل هم هغه چاله ورکړه چې هغه د دې حقدار دی، ګلونه دې هغه څوک ورکوي چې هغه د دې حقدار وي او هغه څوک چې هغه د قبلولو حقدار وي هغه یې ورکړه. دین اسلام موږ او تاسو د محبت نه بنه کوي، بلکې دین اسلام خو دا د محبت دین دی. دا خو موږ ته هر ټیم اسلام کې دا خو د لیکيږي چې تاسو محبت کوئ، تاسو د مور او پلار سره محبت دی، تاسو د ورونو سره محبت دی، تاسو خپل د نور عزیزه قارب سره تاسو محبت دی، ملګرو دوستانو سره محبت کوئ. حدیث کې خدا سے راضي ومن احب لله ومن ابغض لله فقد استكمل الايمان. محبت چې څوک د چا سره کوي نو د دې سړي ایمان مکمل دی. خو لیکن مونږ او تاسو ته قرآن کریم واضح پیغام پرې ښودلی دی چې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے مؤمنانو، تاسو یهودیان او نصرانیان دا په خپل ځان سره په دوستۍ کې مه نیسئ. د دې چې کم قسمه تهوارونه، د دې چې کم قسمه رواجونه دي، د دې چې کم مشابهت دی، هغه تاسو مه اختیاروئ. دا خلک خو بعضهم اولیاء او بعض په خپلو کې د یو بل دوستان دي، ستاسو دوستان دا نشي جوړېدی. نو واضح پیغام قرآن کریم کې خدای پاک موږ تاسو ته پرېښودی دی چې تاسو به د دې خلکو سره هېڅ قسمه ناسته پاسه مجلسونه د دې تهوارونه به نه مناوهئ. که چا میله وکړه او چا د دوی سره تعلق قایم که دغه دوستي او د دوی سره ناسته پاسه د دوی مجلس او د دوی ثقافت او د دوی تهوار او د دوی هغه چې کم نظم و ضبط د دنیا د زندګۍ د هغې په ځان کې خپل په معاشره کې راوسته، نو خدای پاک واضح اعلان دی، ګوره ومن یتولهم منکم فانه منهم، چې څوک هم د دوی سره دوستي کوي دغه انسان به د دوی نه شمارلی کېږي. ځکه ابو داود شریف کې حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. کم قوم چې د چا سره مشابهت اختیار کو دا قوم به د هغوی نه شمارلی کېږي. دا دغه قوم دی، دوی به د قیامت په ورځ باندې د دوی حشر به دغه قوم سره کېږي چې چا د چا سره مشابهت اختیار کو، د هغوی چې کم ثقافتونه دي او د هغوی چې کم رواجونه دي هغې په ځان کې خپلولو کوشش پیدا کړه، نو دغه خلک به د قیامت په ورځ باندې د دغه خلکو سره. نو عرض مې دا دی چې په اسلام کې د ویلنټاین ډے حقیقت نشته دی،
ویلنټاین ډے څه دی او دوی چې کوم د ویلنټاین ډے لپاره مختلف چې کومې قصې مشهورې کړي دي. څوک وایي چې دا ویلنټاین ډے یو پادری او څوک چې پادری شي نو دی چې ځان د دنیا نه ترک دی تاریک الدنیا شي او بیا په د باندې د هغوی په مذهب کې راسي چې په د باندې بیا نکاح حرام دی به نکاح نه کوي. دغه رنګې یو راهب چې هغه ځان چرچ ته وقف کړي نو بیا دا نکاح نه کوي، د دې سره باندې نکاح حرامي. نو دغه یوې راهبي او دغه ویلنټاین په نوم باندې یو پادری د دوی په خپلو کې داسې د مینې او د محبت خبرې شروع شوې نو په دوی باندې خو چونکې نکاح حرامو نو د یو بل سره تعلق د قائمولو دپاره دا د 14 فروری دا ورځ قایم کړه وي چې ما خوب لیدلی دی چې دا ورځ ډېره مقدسه ورځ ده او په دې باندې چې موږ او تاسو خپل د مینې او د محبت اظهار وکړو نو دا به زما او ستا دپاره ډېر خدای پاک به زموږ نه راضي او دا د یو محبت علامه ده او دا ما په خوب کې لیدلی او ډېر مقدسه ورځ ده. نو دوی په دغه ورځ باندې دغه ویلنټاین پادری نومې کس او دغه راهبې تعلق قایم کړو، د محبت اظهار یې وکړو، ګلونه یو بل له ورکړه. نو بیا د هغه وخت چې کوم د روم هغه کوم باچا چې و نو هغه پې خبر شو او هغوی له سزا ورکړه، هغه یې پانسي کړه. وروسته خلک 4مه صدۍ کې او 5مه صدۍ کې خلک چې دي نو دغه خلکو د دوی دا نوم بیا راوچت کو چې دغه ویلنټاین نومې پادری چې دی نو دی په محبت کې شهید شوی دی او دا شهید محبت دی او مونږ به د ده دا ورځ ژوندی کوو او مونږ به د ده دا ډے چې دی دا به مناوهو او مونږ به په دغه ورځ باندې د محبت اظهارونه کوو. نو د هغې نه چې کوم دی نو دا طریقه شروع شوې ده، خو اسلام مونږ ته یو ډېر پاکه طریقه ښودلې ده. دا د اسلام طریقه نه ده دا کومه چې مناویږي، کم چې نن سبا د مسلمانانو په معاشره کې او د مسلمانانو په ملک کې استعمالیږي. د ویلنټاین ډے د کفارو نه زیات په اسلامي ممالکو کې مناویږي. دا ډېره د افسوس خبره ده. اسلام موږ ته یو ډېر پاکه طریقه ښودلې ده، یو ډېره نیغه او ډېره صفا لاره یې ښودلې ده چې هغه د نکاح لاره ده. هغه ډېره صفا لاره ده، هغه سنت طریقه ده، هغې کې ثواب دی، هغه عین اسلام دی. خو مسلمانانو دغه د اسانه طریقه او دغه پاکه طریقه پرېښودې ده او د کفارو په نقش قدم باندې روان دي. نو عرض مې دا دی، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، وایي چې په تاسو کې څوک یو د اسلام خلاف یو منکر کار وویني نو دا ستاسو چې طاقت یې په لاس باندې منع کوي. فإن لم يستطع فبلسانه، که ستاسو د لاس طاقت نه په لاس نشي منع کولی نو بیا په ژبه باندې منع کوي. فإن لم يستطع فبقلبه، که په ژبه باندې هم نشي منع کولی په زړه کې دغه کار بد وګڼه، داسې نه چې تم دې طرف ته ستا رغبت راشي او ستا مینه راشي او دغه عمل چې دی نو دا په تا کې راسخ نشي، په تا کې د دې محبت چې دی نو هغه پکې را نشي، نو بیا په زړه کې بد وګڼه. دا ایمان یو د ایمان یو درجه ده، خو کمزوري درجه ده، بیا هم د ایمان یو درجه ده. خو لیکن چې تا یو ناکاره کار ودې لیده او د اسلام خلاف کار دی ولیده، هغه ته نه په لاس باندې منع کې، د لاس طاقت نشته او نه یې منع کې، د ژبې طاقت نشته او نه یې منع کې، او ستا د زړه طاقت شته چې په زړه کې ته بد وګڼې او بیا هم نه منع کې، په زړه کې هم بد نه ګڼې، نو ته د ایمان د دې کمزوري درجې نه هم لاندې، ته برای نام مسلمان یې، ته برای نام ایمان والی. نو عرض مې دا دی چې د دې ورځې هېڅ قسمه څه تعلق د اسلام سره نشته دی. دا ورځ مناوهل دا د کفارو سره مشابهت دی چې څوک د چا سره محبتي. صحیح حدیث مبارکه دی، بخاری شریف کې دا حدیث موجود دی، متفق علیه حدیث دی، المرء مع من احب، چې د چا سره محبت په دنیا او آخرت کې دغه انسان به هم د هغه سره پاسي، د ده ناسته پاسه د چا سره. نو د کومو خلکو سره چې چا مشابهت اختیار کړ، د چا سره محبت اختیار کړ، لکه څرنګه چې هغوی مخلوط ماحول مغرب مني او په ګډوډ ماحول کې ناسته پاسه مجلسونه او دغه یو ورځ د 14 فروری دا ورځ خاص کړي او په دې باندې چې کوم دی نو دا ګلونه ورکوي او په دې باندې دوی د محبت اظهارونه کوي او په پارکونو کې مخلوط ماحول سره په ګډوډ ماحول سره ناسته پاسته کوي او په دې ورځ باندې خصوصي خپل یو اختر او خپل یو ورځ مناوي. نو د دې تعلق د اسلام او د مسلمانانو مؤمنانو سره نشته دی. کم مؤمن کم مسلمان چې هغه ځان ته ایمان والوي، ځان ته مسلمان وي او بیا هم د دغه کفارو د دغه تهوار سره موافقت ساتي او د دغه تهوار حمایت کوي او د دغه تهوار په ځان کې دراوستلو کوشش کوي، نو د دغه انسان د مسلمانانو سره تعلق نشته دی. د مشابهت چې دی نو هغه د دغه کفارو سره او د دغه پادریانو، د دغه عیسایانو، نصرانیانو او د دغه يهوديانو کفارو سره دی. نو دی به په دنیا او آخرت کې هم د هغوی سره یو، دا زما فتوا نه ده،
دا د محمد رسول الله شارع اسلام صلی الله علیه وسلم دا دغه فتوا ده چې من تشبع بقوم فهو منهم. نو عرض مې دا دی چې الله جل جلاله دې موږ او تاسو په صحیح لار د اسلام باندې موږ ته د تللو توفیق راکړي او دغه د کفارو د دغه تهوارونو او د کفارو د رسم او رواج نه دی الله جل جلاله ټول مسلمانانو سره